बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम तासु ګورئ زما چینل الیاس بایوکیم ډیر ویورز د لیکچر کې به د سیل بایولوژي موست امپورټنت ام سی کیوز ډیسکس کوو د گریډ 9 نه د ام سی کیوز چې دي دا امپورټنت دي تاسو د چې کوم کمپټیټیو ایگزامز دي د هغې لپاره نو راځئ چې موږ خپل لیکچر چې دی هغه سٹارټ کو کوېسچن نمبر 1 د ټرم سیل واز کوینډ بای یعنی سیل ټرم چې کوم دی دا چا چې دی فرست اف آل کوینډ کړی وو دریافت کړی وو ټیک ته نو تاسو سره څلور آپشنز چې دي رابرټ براون آپشن نمبر بی جے ای فورکنجی آپشن نمبر سی رابرټ هوک آپشن نمبر ڈی اریسټوټل نو صحیح جواب چې دی هغه دی آپشن نمبر سی رابرټ هوک چې دی هغه د ټرم سیل چې دی هغه کوینډ کړی وو فرست اف آل او دا په 1665 کې کوم ایر چې دی هغه 1665 وو هغه بیسیکلی داسې کړی وو چې کارک سیل چې کوم مونږ وایو ډیډ سیل چې کوم دی پلانټ کې هغه چې کوم دی هغه لوک اپ کړی وو او هغې کې هغه چمبرز چې کوم دی لیدلي وو هغې ته بیا هغه سیلولا نیم ورکړی وو چې بعد کې هغه څه شوی وو د سیلولا چې دی هغه څه جوړ شوی وو سیل چې کوم دی هغه جوړ شوی وو نو کریکټ انسر چې دی آپشن نمبر سی دی first living seal was observed by اوس observed ویلی شي مشاهدې ته نو ژوندی سیل چې کوم دی د هغې مشاهده ټیک ده د ټول نه اولنی چا چې کوم دی هغه کړې وه ټیک نو فرست اف آل د لیوینګ سیل چې کوم دی د هغې مشاهده که موږ وګورو نو تاسو سره څلور آپشن دی رابرټ براون دی رابرټ هوک دی انټن ون لیون هوک دی او جے ای فورکنجی دی ټیک نو کریکټ انسر چې دی هغه څه دی آپشن نمبر سی دی انټن ون لیون هوک چې کوم دی هغه څه کړی وو فرست اف آل چې دی هغه لیوینګ سیل چې دی هغه څه کړی وو ابزرو کړی وو ټیک ته هغه چې کوم دی خپل سیلف مایکروسکوپ چې دی انډر هیز سیلف مایکروسکوپ کوم چې هغه جوړ کړی وو ټیک او فرست پرسن دی چې هغه هم ډسکرایب کړی وو او هم ابزرو کړی ول څه شی مایکرو ارګانیزمز چې کوم دی هغه څه کړی ول ډسکرایب کړی هم ول او ابزرو کړی چې دی هغه هم ول نو کریکټ انسر چې دی هغه څه دی آپشن نمبر سی دی Question number 3 the movement of molecules چې دی through a semi permeable membrane is termed as اوس مومنت اف مالیکول چې دی د سیمی پرمیبل ممبرین نه ټیک چې کله مومنت اف مالیکول کېږي نو هغه استرمز هغه ته موږ څه ویلی شو ټیک نو پلازمولایسس ورته ویلی شو اسموسس ورته ویلی شو ډیفیوژن ورته ویلی شو یا انډوسایټوسس ورته ویلی شو نو صحیح جواب چې دی هغه آپشن نمبر بی دی اسموسس چې دی هغه ورته ویلی شو اوس دا ټکی راغلی دی چې د سیمی پرمیبل ممبرین چې دی هغه څه ته ویلی شي صحیح ده نو دا یو داسې قسمه ممبرین وي چې کوم څه کوي الف کوي سبسټانس چې هغه د دې نه څه شي پاس شي وایل بلاکینګ ادرس خو څه چې کوم دی هغه څه کوي بلاک کوي هم ټیک یعنې څه سبسټانس چې دی هغه دی څه کې الاو کړي چې د دې نه پاس شي او څه سبسټانس چې دی هغه دی نه الف کوي چې هغه د ده نه څه شي پاس شي نو داسې قسمه ممبرین ته سیمی پرمیبل ممبرین ویلی شي او کله چې مومنټ کېږي بیا دا مالیکول د داسې قسمه ممبرین نه نو هغې ته څه ویلی شي هغې ته ویلی شي آسموسس ټیک پلازما ممبرین اوس دا پلازما ممبرین چې دی لکه څنګه اوس مونږ وویله نو پلازما ممبرین چې دی پلازما ممبرین اوس څه دی فریلی فرمیبل دی سیمی فرمیبل دی یا امپرمیبل دی یا نان آف دیز دی ټیک نو پلازما ممبرین چې دی دا څه دی دا سیمی پرمیبل ممبرین دی ټیک نو کریکټ انسر تاسو سره څه دی سیمی پرمیبل ممبرین دی اوس د دې نه مخکې چې کوم ډیش مونږ وکړو کوم ام سی کیوز مونږ وکړو نو هغې کې مونږ وویل چې دا سیمی پرمیبل ممبرین چې دی هغه به څه ته ویلی شي پلازما ممبرین اکرز ان اوس پلازما ممبرین چې دی هغه څه کې به وي ټیک پلانټ سیل کې به وي آپشن نمبر بی انیمل سیل کې به وي آپشن نمبر سی بوت پلانټس کې او انیمل سیلز کې به وي یا آپشن نمبر ډی نان آف دیز دی یو کې چې دی هغه به هم نه وي ټیک نو یاد ساتئ دا پلانټ سیل کې هم دی او انیمل سیل کې هم دی نو کریکټ انسر تاسو سره څه دی بوت پلانټس اینڈ انیمل سیلز اوس څنګه وګورو انیمل سیلز کې چې دی دې کې به دا اوټر موسټ لیر وي ټیک د ټول نه بهرنۍ سطحه چې ده هغې کې به وي او پلانټس راواخلو یا پنجای راوالو یا موږ څه پروټیسټ راوالو نو هغې کې چونکې سیلوال موجود وي ټیک نو د سیلوال د موجودګۍ په وجه باندې به
دا چې دی ورپسې د سلوال موجود لکه اول به سلوال وي او د سلوال ورپسې چې بیا کوم لیر دی هغې کې به بیا څه وي هغه به پلازما ممبرین وي او انیمل سیل کې چونکې سلوال نه وي نو دا به اوټر موسټ لیر چې دی هغه وي. A plant cell differs from animal cell in the presence of اوس پلانټس چې دی پودې ټیکې د هغې سیلز موږ راواخلو نو هغه به د انیمل سیل نه د څه په موجودګۍ کې چې دی هغه ډیفرز وي یعنی مختلف به وي. هغه کوم شیز دی د څلور واڼو کې چې د هغې د وجې نه پلانټ سیلز چې دی چې هغه پرزنټ وي نو پلانټ سیل به ډیفرنټ وي ټیکې ډیفرز به وي د چا نه د انیمل سیل نه. نو رایبوسومز بیا پلاستید دی سنټروسوم دی یا انډوپلازمیک ریټیکولم دی ټیکې نو دا به ډیفرز وي د چا په موجودګۍ کې دا پلاستید په موجودګۍ کې. پلاستید چې دی دا چې دی په چا کې وي دا په پلانټ سیلز کې وي ټیکې. اوس د پلاستید کار چې دی هغه به څه وي ټیکې. اوس پلاستید چې دی هغه درې وي ټیکې یو کلوروپلاست وي بیا یو کروموپلاست وي یو لیوکوپلاست وي هغه وي. کلوروپلاست چې دی دا کلرینګ پیګمنټ دی لکه ګرین کلر چې کوم دی او دا چې دی په کوم ځای کې وي په لیوز کې کوم پاڼه چې دا بوټي کې ټیکې دا په پاڼه کې وي. اوس دې کې بیا څه وي کلوروفیل وي ټیکې د دې مین کار څه دی کوم سن لایټ چې راځي هغه څه کوي ابزرو کوي ټیکې. اوس دې کې دننه چې کوم ممبرین دی هغې ته تایلاکوایډ ویلی شي او تایلاکوایډ چې دی هغې کې هغه سټیکس چې کوم داسې راغلي وي ټیکې هغې کې هغه سټیکس راغلي وي نو هغې ته بیا موږ څه ویلی شو هغې ته ویلی شو ګرینا اف کلوروپلاست چې هغې کې کوم لایټ ریاکشن کېږي او داسې بیا نور سټیکس جوړ شوی وي بیا بل سټیک جوړ شوی وي او دا کم فلویډس چې وي هغې ته وایي سټروما کې بیا زم سره ډارک ریاکشن چې کوم دی هغه کېږي. او دې نه علاوه دویم پلاستید چې دی هغه کروموپلاست دی د شین کلر نه علاوه چې کوم کلرز وي په پلانټ کې هغه د چا د وجې نه وي د کروموپلاست د وجې نه وي ټیکې. او کروموپلاست چې دی سپیشلی فیټلز چې کوم موږ وګورو رایفنډ پیټلز چې کوم دی ټیکې کوم چې د پاڼې کوم چې د فلاور چې دی هغه څه دی پارټس دی د فلاور چې کوم څلور پارټس دی هغې کې پیټلز وګورو. پیټل څه کار دی تاسو وګورئ هغه انسیکټ چې کوم راځي ډیورنګ پولینیشنز چې کوم بیا کوي ټیکې نو د برایټن کلرز چې کوم دی د دې د پلکنده کلرز چې کوم دی د پیټلز دا د دې په وجه باندې دا انسیکټ چې کوم دی هغه څه کېږي اټریکټ کېږي دې ته او بیا پولینیشن چې دی کېږي. او دریم نمبر لیوکوپلاست چې هغه کلر لیس دی ټیکې. د پلاستید په موجودګۍ کې ډیفرز وي انیمل سیل د چا نه د پلانټ سیل نه. A plant cell differ from animal cell in the absence of اوس په پلانټ سیلز کې څه ابسنس وي چې د هغې په وجه باندې دا د انیمل سیل نه څه وي هغه ډیفرز وي ټیکې. سنټریول انډوپلازمیک ریټیکولم مایټوکانډریا یا رایبوسومز. نو صحیح جواب اوس څه دی سنټریولز چې سنټریولز په چا کې وي په انیمل سیل کې وي خو په پلانټ سیل کې ابسنټ وي. د دې په غیر موجودګۍ کې پلانټ سیلز چې دی هغه ډیفرز دی د چا نه د انیمل سیل نه. د سنټریول کار څه دی د سنټریول کار اوس دا دی چې انیمل سیل کې دا کوم سیل ډیویژن چې کېږي ټیکې د سیل دا تقسیم چې کوم کېږي ټیکې د پروسس دی ټیکې. سیل ډیویژن چې کله کېږي نو سیل ډیویژن کې څه کېږي هغه سپینډل فایبر چې کوم جوړېږي ټیکې دا د دې فنکشن څه دی سپینډل فایبر جوړوي ډیورنګ په سیل ډیویژن کې. او د سپینډل فایبر کار اوس څه دی کم کروموسومز چې ټیکې سیل ډیویژن کې چې کوم کروموسوم مومنټ کېږي هغې کې هغه سپینډل فایبر دا مومنټس چې دی هغه کوي. نو سپینډل فایبر څه کوي هیلپس د کروموسوم مومنټ ډیورنګ د سیل ډیویژن ټیکې. او دا کار د چا دی د سنټریولز دی او سنټریولز په انیمل سیل کې وي او دې آر ایبسنټ ان پلانټ سیل. نیوکلیوئید از پرزنٹ ان اوس نیوکلیوئید چې دا په چا کې پرزنٹ چې دی هغه وي ټیکې. اوس نیوکلیوئید کار څه دی دا په پروکریاټک سیل کې وي ویر د جینیټک مټیریل چې کوم دی صحیح ده کوم جینیټک مټیریل ډي ان اے چې کوم دی جینیټک مټیریل ډي ان اے ټیکې جینیټک مټیریل ډي ان اے چې کوم دی ټیکې هغه څه وي هغه لوکیټډ وي په نیوکلیوئید کې صحیح ده. اوس نیوکلیوئید چې دی هغه په چا کې وي نو موږ چونکې پروکریاټس خبره وکړه ټیکې نو انیملز دی آر یوکریاټ دی کې به نه وي پلانټ سیل دا یوکریاټ دی فنګل سیل چې دا یوکریاٹ دی they are present in bacterial cell where genetic material DNA is located. Organism lacking organized nucleus is called څنګه وګورو زم سره ثابت ارګانیزمز چې دی هغه 5 کینګډمز کې ډیوایډ شوي دي. 5 کینګډمز کې کومه هغه مین ډیفرنس چې دی هغه وګورو
نو خاص موږ دلته کې وګورو که نه نو هغې کې هغه مین ډفرنس که موږ وګورو اولنی د ټول نه اولنی فعل کینګډم چې دی هغه پروکریاټس ارګانیزمز دی ټیک ہے پروکریاټس او هغه کینګډم ته هم پروکریاټک کینګډم هم ویلی شي او بیا ورپسې څلور کینګډمز چې دي هغه یوکریاټک ارګانیزمز دي نو بیا هلته کې هغه تاسو ته ډیفینیشن درکړی چې واټ از پروکریاټ اینډ یوکریاټک پروکریاټک هغه سیل دی چې هغې کې بل ډیولپ نیوکلیس چې دی هغه به نه وي نیوکلیر ممبرین بانډډ ارګانیلز چې کوم دی ټیک ہے ناٹ ټرو نیوکلیس او یوکریاټ چې دی دې کې به بل ممبرین بانډډ نیوکلیس ارګانیلز به وي او ټرو نیوکلیس به وي ټیک ہے کریکټ انسر چې دی هغه ستاسو سره څه دی هغه یو پروکریاټ دی ډبل ممبرین از ابسنټ ډبل ممبرین چې دی هغه چا کې ابسنټ وي مایټوکونډریا چې دی دا هم ډبل ممبرین دی کلوروپلاست دا هم ډبل ممبرین دی نیوکلیس چې دی هغه هم ډبل ممبرین دی نو صحیح جواب چې دی هغه لایسوسوم دی لایسوسوم چې دی هغه ډبل ممبرین نه دی سیکریشن از د مین فنکشن اف سیکریشن چې دی هغه د چا چې دی هغه څه دی مین فنکشنز دی تاسو سیل ارګانیلز چې دی هغه وګورئ نو سیل ارګانیلز کې چې دی هغه کوم یو دی چې د هغې فنکشنز مین کار چې کوم دی هغه سیکریشن دی رطوبت دی مایټوکونډریا دی لایسوسوم دی رایبوسوم دی یا ګولجی اپریټس دی صحیح جواب چې دی هغه څه دی جی هغه دی ګولجی اپریټس ولې د دې کار څه دی د دې مین کار چې دی هغه سټور سیکریشن کوم سیکریشن چې وي پهله څه کوي پهله دی هغه سټور کوي ټیک ہے سیکریشن دی څه کوي هغه دی سټور کوي او هغه بیا کنورټ کوي ټیک ہے کله چې دی افټر د سټورینګ دی آر کنورټ دیس پروډکټس هغه څه کوي دا پروډکټس چې دی هغه کنورټ کوي ټیک ہے او پیک دم انټو سمال راوند ټیک ہے او بیا هغه څه کوي پیک د هغې پیکینګ وکړي سمال راوند ویزیکلز ته ټیک ہے چې هغې ته ویلی شي ګولجي ویزیکلز ټیک ہے کوم پروډکټ چې هغه څه کوي هغه پیک کړي نو هغې ته ویلی شي ګولجي ویزیکلز ټیک ہے او افټر ډیټ دی بیا څه وکړي دا سیکس چې کوم دی هغه کیپټن د سیل دا په سیل کې کیپټ ټیک ہے اور ټرانسپورټ یا دی بیا ټرانسپورټ کی ټو د ایکسټیریئر پارټ بهر طرف ته ټیک ہے کوم طرف ته چې کوم ځای کې دی بیا څه کوي سیکریشن کوي نو هغه پارټ ته یا هغه سیل پارټ ته چې کوم دی څه کی دی بیا ټرانسپورټ کی نو سیکریشن چې دی هغه مین فنکشن دی د چا د ګولجی اپریټس Ribosomes are the sites of sites دلته موږ مقام ویلی شو مقام داسې مقام نه یو ایریا چې موږ ورته موږ وایو یو داسې مقام چې هغه ځای کې یو کار کیږي ټیک ہے نو دلته کې کوم کار کیږي رایبوسوم کې ټیک ہے ریسپایریشن به کیږي پیټ سینتھیسس به کیږي پروټین سینتھیسس به کیږي یا ګلوکوز فارمیشن به کیږي نو رایبوسومز چې دی کې بیسیکلی پروټین سینتھیسس چې دی هغه کیږي ټیک ہے او they are not bounded by any membranes ٹھیک ہے دا په پروکریاټک سیل کې چې دی عمومي ټیک ہے خو په یوکریاټک سیل کې دی لارجر وي ټیک ہے او په پروکریاټک سیل کې چې دی سوي سلایټلی سمالر چې دی هغه وي which of the following are called powerhouse of the cell powerhouse of the cell چې دی هغه کوم یو سیل ارګانیلز ته ویلی شي نو هغه ویلی شي مایټوکونډریا ته ټیک ہے ولې ځکه چې دې کې سیلولر ریسپایریشنز چې دی هغه هم کیږي او د دې نه علاوه د انرژي پروډیوس کوي هغه انرژي کوم چې دی پروډیوس کوي نو they are in the form of ATP adenosine triphosphate which is currency of the cell energy د دې وجې نه مایټوکونډریا ته چې دی هغه څه ویلی شي powerhouse of the cell ویلی شي which of the following is called suicidal bag of the cell suicide خودکشي ته وی ټیک ہے نو کوم یو ته چې دی هغه suicidal bag of the cell چې دی هغه ویلی شي نو lysosomes are called suicidal bag of the cell because دی کې چې دی certain digestive enzymes دي ټیک ہے او دی څه کوي دی چې کله بریک ډاون کوي ټیک ہے نو دی داسې انزایمز چې دی هغه څه کي هغه سیکریټ کي چې د هغې په وجه باندې بیا چې دی څه وشي د دې خپل سیل چې دی هغه هم برست شي ټیک ہے نو د دې وجې نه دې ته suicidal bag of the cell چې دی هغه ویلی شي کلرلیس پلاستیډ آر کارډ اوس مونږ ویلی چې پلاستیډ چې دی هغه په پلانټس کې وي او هغې درې ټایپس دي کوم دي یو کروموپلاست دی یو کلوروپلاست دی یو لیوکوپلاست چې دی هغه دی نو کلوروپلاست چې دی دا به ګرین پارټ اف د پلانټ تاسو داسې بلینکس هم راتلی شي لکه په لیوز کې چې دی هغه وي ټیک ہے او کروموپلاست ادر دین ګرین کلر لکه د ګرین کلر نه علاوه کوم کلر چې وي هغه پلانټس کې تاسو ته ما ویل چې لکه تاسو که فلاور وګورئ د فلاور کې چې کوم کلرز
هغه برایټ کلرز راځي، ریډ شو، پرپل شو، یلو شو. ټیک دی، نو دا د چا د وجې نه وي؟ دا د کروموپلاست د وجې نه وي. او لیوکوپلاست چې دی دا کلرلیس دی، دې کې کلر چې کوم دی هغه نه وي. دی په داسې پارټ اف د پلانټ کې وي چې ویر دی سټور فوډ اسپیشلی روټس، کوم ځای کې چې فوډ سټور کېږي اسپیشلی ان د روټس دی هلته کې پرزنټ وي. ټیک ہے، نو کریکټ آنسر ستاسو سره لیوکوپلاست. Which of the following are garbage disposal system of the cell? No, lysosome are also called garbage disposal of the cell. ठीक है, because they contain enzymes. देखिए چې د enzymes دي، ठीक है، او هغه څه کوي؟ هغه break down هم کوي. ठीक है، هغه enzymes break down هم کوي او د نه علاوه recycle the waste material. کوم waste material چې کمی هغه څه کوي؟ هغه ریسایکل کوي هم. ٹھیک ہے، نو دی وجه نه دیتا garbage disposal system of the cell ویلی شي. The largest body cell is the human body largest cell چې دی هغه کوم یو دی؟ نو it is the human egg cell. ٹھیک ہے، کوم فیمیل چې وي فیمیل کې څه وي؟ ایگ سیل وي، یا هغې ته اووم چې دی هغه هم ویلی شي. it is the largest human body cell. اوس که نیوران موږ راواخلو، دلته کې نیوران ورکړه، نو نیوران سم ټایم ویری لانګ. نیوران بعضې اوقات کې ډېر زیات چې دی هغه څه وي؟ هغه لانګ شي. نو دا نیوران چې لانګ شي دا اټ از ډیو ټو د لانګ اکزون، د اکزون د وجې نه. ٹھیک ہے، کوم چې پرزنټ وي هغه نیوران کې. ٹھیک ہے، دا کې سټرکچرز کې خو ناټ اوورال که موږ د دې والیوم وګورو د اووم په شانتې ناټ اوورال د دې والیوم لانګ نه وي یا لارج نه وي. دا it is due to the presence of axons. That's why the correct answer is human egg cells. Exchange of gases occur on the principle of وس gases چې کوم exchanges کېږي د یو بل سره بدلیږي را بدلیږي، دا په کوم یو اصول باندې چې دی هغه څه کېږي؟ بدلیږي. موږ وګورو کاربن ډای اکساید او اکسیجن داسې gases دي چې هغه د living environment د living او د بهر environment په منځ کې د هغې exchanges چې دی هغه کېږي. نو it is due to diffusion. the principle of diffusion هغه موږ څه ته وایو؟ موږ دې ته وایو چې یاره کله د مالیکیولو مومنټ کېږي د هایر کنسنټریشن چې کوم ځای کې کنسنټریشن سیوا وي د هغې نه لوور کنسنټریشن ته چې کوم ځای کې کنسنټریشن لوور وي نو هغه پروسس ته ویلی شي ډیفیوژن. کیریر هیریډیټي مټیریلز چې کوم هیریډیټي مټیریلز چې دی هغه څه کوي؟ هغه کیری کوي. نو هغه څه دي؟ هغه جینز دی. جینز آر د هیریډیټي کیریر مټیریل. ٹھیک ہے، سلوال از فاؤنڈ ان، سلوال بچا کې وي. ٹھیک ہے، سلوال پلانٹ سیل انیمل سیل بوت. نو سلوال چې دی آر فاؤنڈ ان پلانٹ سیل. دی کوم آپشنز چې درکړي که دلته کې آپشنز تاسو سره فرض کړئ بیکټیریل سیل وی یا فنګل سیل وی، بیا به هغه تاسو کتل. خو اوس دې آپشن کې که تاسو وګورئ نو صرف پلانٹ سیل کې وي، انیمل سیل کې چې دی هغه نه وي. ٹھیک ہے، امیبا acquired food by امیبا چې دی تاسو ته ما د ډایګرام درکړی دی هغه خپل فوډ څنګه دغه کوي؟ ایکوایر کوي. امیبا کې چې کوم پال سپیډ وي سیډوفوریا ورته ویلی شي. دا ته تاسو وګورئ کله چې دلته کې فوډ پارټیکل انټر شي نو دې تاسو وګورئ دا فال سپیډ چې دی هغه داسې کې دا فوډ دننه لاړ شي. بیا د دې نه علاوه کوم لایسوسومز تاسو وګورئ نو هغه د دې فوډ ویکیول سره څه شي؟ د هغې فیوژن وشي. اټ ډیټس آل د څه کې دی بیا ډایجسټ دیس فوډ پارټیکلز. نو دې پروسس ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو انډوسایټوسیس. د انډوسایټوسیس بیا یو ټایپ دی هغې ته ویلی شي پیګوسایټوسیس. د پیګوسایټوسیس موږ ووایو هغه څه وایو؟ هغه موږ دې ته وایو چې کله سیل ټیکس ان سولډ مټیریل. ٹھیک ہے، چې سیل ټیک ان سولډ مټیریل چې کله هغه سولډ مټیریل ټیک ان کې تاسو وګورئ دلته کې دا سولډ مټیریل چې دی نو هغې ته ویلی شي فیګوسایټوسیس and it is the type of endocytosis. دلته کریکټ انسر دی ستاسو endocytosis. سیل ممبرین از فاؤنڈ ان، سیل ممبرین چا کې وي؟ سیل ممبرین ته پلازما ممبرین هم ویلی شي، سیل ممبرین ته سلیکټیولی فرمیبل ممبرین هم ویلی شي. نو تاسو وګورئ پلانټ سیل کې هم سیل ممبرین پلازما ممبرین وي او انیمل سیل کې هم وي. نو د کریکټ انسر دلته کې بوث آف دیم. ٹھیک ہے، سنټریول از پرزنٹ ان. سنټریول باندې مونږ کوېسچن نمبر 7 کې چې دی په ډیټیل باندې خبره وکړه چې سنټریول فنکشنز چې دی په انیمل سیل کې څه دی؟ دی په هم سپنډل فایبر جوړوي د سیل ډیویژن په دوران کې، او بیا سپنډل فایبر کار څه کوي؟ هغه مدد ورکوي کروموسوم مومنټ لا. ٹھیک ہے، د کروموسوم په مومنټ کې چې هغه ډیورینګ د سیل ډیویژن کېږي. ٹھیک ہے، نو دے آر پرزنٹ ان انیمل سیل. کریکټ انسر از آپشن نمبر بی. مایټوکونډریا اور کار مایټوکونډریا د باندې مونږ چې کوم دی هغه ډیټیل باندې په کوېسچن نمبر 13 کې چې دی هغه وویله چې وای دیتا پاور هاوس اف د سیل وای. ٹھیک ہے،
نو د دې کریکټ انسر چې دی هغه پاور هاوس اف د سیل دی. نو کتونکو ما ستاسو سره 40 MCQs چې دی هغه ډیسکس کړو، خو په ډیټیل باندې. امید ساتم چې تاسو ته زما ویډیو ښه لګېدلې وي. دا ستاسو چې څومره کمپټیټیو ایگزامز دي د هغې دپاره اني ون تاسو ته هر یو قسمه بلینکس د دې نه راتلی شي. امید ساتم تاسو ته زما ویډیو ښه لګېدلې وي. که تاسو زما په چینل باندې نوي یې نو پلیز لایک اینډ سبسکرایب مای چینل. بیا به انشاءالله ملاویږو نوي لیکچر کې نوي ټاپک سره. هغې پورې ستاسو نه غواړم اجازت. السلام علیکم.